فتنې چې کوم وي هغه هم شروع شولې داخلي فتنې سوې اکبري او بادشاه تېر شوی کالی په قبر کې اوس هم په څلوري کې او په څلوري به وي د یو داسې دوه درې عالمان پیدا کړل او اغېستل خو پېژنئ هغې واغېستل او خپل پیروکار یې جوړ کړل خپل ځان دپاره به استعمالول د پیرنګیانو په اشاره باندې او هغه څه چې هغوی ورته وي دې خلکو ته ووایه چې غیر الله ته سجده د عزت جایز ده یعنی د الله نه ما سوا چاته چې د عزت سجده کوي نو دا څه ده جایز ده دا عالم راولېږي د فتوی ورکا چې بهی غیر الله ته د عزت سجده څه ده جایز ده نو په دغه وخت کې چې څومره آتش پرستو هغوی ویل موږ خو اور ته څه ده رب دپاره سجده نه کوو چې اور زموږ رب دی د عزت دپاره سجده کوو آتش پرست بیا لګیا شو او اورونو ته یې څه شروع کړلې سجدې ورته شروع کړلې هندوان او بیا دا فتوا بیا هغه بادشاه اعلان وکړو چې بهی که څوک هندوانو او مسلمانان شوي او واپس هندوان کیږي او کافران کیږي نو هغوی ته اجازت تی راتلی شي نو ډېر داسې د دنیا نه مجبور وو چې هغوی د مسلمانۍ نه واپس اسی ته رالل هغوی واپس هندوان شول واپس کافران شول ولې د دنیا د لالچ دپاره نو دا لارې دغه خلکو ختمې کړې وي چې کومو بادشاهانو فتاوی لیکلې دي او دغه بادشاهان بیا رالل دوی واپس دغه فتنې په قوم کې را شروع کړي خو الله جل جلاله په هر زمانه کې د هر موسی د هر یو فرعون دپاره الله یو موسی میدان ته راولي چې کوم ځای کې آواز د فرعونیت کیږي هغه ځای کې به د الله جل جلاله د دین موسی پاسیږي او هغه به د دین آواز کوي دې کې جهانگیر بادشاہ راغی دی دا اکبر بادشاہ نه پس دیو دا ډیر ظالم انسانو د به وي چې ما دربار ته څوک راځي د عبادت سجیده نه د عزت سجیده راته کوئ نو خلک په راتلل او ده ته به سجیده پیش کوله په دغه کې مجدد الفسانی رحمت الله علیه الله پیدا کو مجدد الفسانی رحمت الله علیه چې کله د جهانگیر دربار ته راځي بادشاه نو ورته وایي ما ته سجده وکړه وایي دا درته چا ویلي تا ته د څه شي سجده وکړمه گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے صحیح جو تا ته زما سټ چرته ښکته کیدی شي ستا نه مخکې څوک دی لږ سوچ وکړه ته چا پیدا کړی ستا رب څوک دی د وی هلکه دا خو نوی مولا پیدا شو د بادشاه خلاف کوي بادشاه ته میدان کې روزي جیل کې بند کوي مجدد الفسانی رحمت الله علیه هغه انسان و چې فوجان هم د هغه سره په بیعت کې و فوجان به م راتلل او د هغه نه به بیعت کوو چې کله یې دې جیل کې بند کو د ده په زرګونو موریدانو جهانگیر بادشاه یو پیرا لاړې جیل کې د جیل دغې کوله سروې چې دلته څه حالات دی چې ورلل د ده سره ډېر زیات موریدان بندیوان دي نو د چیف آرمی سټاف راوستو هغه ته یې وی داسې چلو کا چې دا مجدد الفسانی رحمت الله علیه دې آزاد کا او تاسو چې چېرته اوسېږئ ځان سره دې موسوئ ورته وی دا ولې وی د ده دا موریدان داسې دي هسې نه د دې ځای نه وځي بیا به ګورې زموږ ملک او بادشاهۍ ته خطر وي نو دا خپل انډر کې ځان سره ساتئ چیف آرمی سټاف چې کوم هغه د ده ډېرې خبرې اورېدلې وې چې دی د الله ولی دی او د الله د دین خدمت کوي نو چې کله د ده سره چیف آرمی سټاف ملاو شو او ملاقات یې ورسره وکړو ورته وی حضرت ما ته بیعت وکړه په دې خبرو باندې چې زه به د یو الله عبادت کوم زه به د الله د دین خدمت کوم او زه به د الله د دین لپاره خپل جان او مال ټول به قربانوم چې د هغه سره د بیعت خبره وشوه نو چې کله چیف آرمی سټاف ته شاګردۍ کې راشي استاد ته خو بیا څوک څه نشي ویلی بیا ده به یو فوجي راوسته او هغه به یې ده سره دننه کینو چې ورشئ ملاقات ورسره وکئ اخره کې داسې یو الله پاک یو نظام برابر کو چې جهانگیر بادشاہ چیف آرمی سټاف په دعوت سره راغی او د دې پنجاب علاقه کې جهانگیره ورته وایي جهانگیره د دې علاقې کې د فوجي یونټه وه او دوی ټول د وی چې دلته دی راولئ
چې جهانگیر بادشاه یې راوستو چیف آرمی سټاف ورته پاسید ورته وی بادشاه یو خبره درته کوم وی وایه که خپله بادشاهي دې غواړې دا سړی چې څه وی هغه ومنه ورنه بادشاهي دي سر خوري وی ولې وی دا څومره سټاف چې تا ته د آرمي ښکاري ویا وی دا ټول اوس د ده فوج جوړ شوی وی سبحان الله په جیل دننه باندې د باطن اصلاح دومره وشوه چې ټول د جهانگیر بادشاه نو چې بادشاه پوه شو چې اوس خو که دا خبره ونه شي ما به تخت پر باندې الټه کړي ځکه چې چیف آرمي سټاف رانه لاړ نو هغه وی چې یاره بس صحیح ده چې دې څه وی بس هغه به موږ هم منو نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه فتوا ورکړه چې که چا غیر الله ته سجده وکړه دا سړی کافر دی د مشرک دی دا کار د کفر دی په اسلام کې نه د عزت او نه د عبادت سجده د الله نه ما سوا چاته هم نه ده جایز دا فتوی ورکو هغه خبره بیا په ټول قوم کې او په ټول ملک کې مشهوره شوه چې بی غیر الله ته سجده منع ده آتش پرستي کنټرول کړ د بوتانو والے کنټرول کړ عیسایان یې کنټرول کړ یهودیان یې کنټرول کړ مجدد الفسانی رحمت الله علیه هغه شخصیت ته چې نن هم کلم په هندوستان کې د ده په نوم باندې سیمینار مقرر شي قسم دی هندوان راځي او د ده په سیمینار کې شرکت